مثل الذين ينفقون اموالهم مثال د خیرات داغی کسانو چې خرج کوي خپل مالونه فی سبیل الله الله بلار کې کما صلی حبتن پشان دی او دانی دی انبتت سبع سنابلا چې زرغون کی ووږي فی کل سنبلة 100 حبه چې په هر یو وږي کې سل دانی وي نو دی یوې دانی نه وسوه جوړ شوي والله یضاعف لمن یشاء الله د دینوم زیاتی دا چا د پاره چې وغواړي والله واسع علیم الله به حد بخون کې او بارس باندې پويږي الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله هغه کسان چې خرج کوي خپل مالونه د الله په لار کې ثم لا يتبعون ما انفقوا او بیا نور پسې کوي باغ مال پسې چې خرج کړي دي منن احسانات ولا اذن او نه بدر دي چې zarar دي لهم اجرهم عند ربهم خاص د دې لپاره اجر او ثواب د دې د خپل رب سره ولا خوف عليهم نبير پدی باندې ولا هم يحزنون ان بدی غمجن شي قول معروف هغه جواب په نرمه سره ومغفرة او بخنه غختل خیرون ډیر بهتر دی من صدقتن دا خیراتنا یتبعها اذى چې لګی دلی باغی پسې بدر دی والله غنی حلیم الله به نیاز دی به حاجت دی او ډیر صبرناک یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تبطلوا صدقاتکم مبربادوي خپل خیراتونه بالمن والاذى په احسانات سره او په بدرد سره چې تاسو نیت تغوي کلذي پشانداغ سړی ينفق ماله چې خرج کوي مال خپل رئاء الناس بار د خودنه د خلقو چې ریا وتوي ولا يؤمن بالله واليوم الاخر او یقین نکي په الله باندې چې هغه باجر راکړي ان پرد د آخرت باندې چې دا غزه د پاره خرج کوم فمثله كمثل صفوان پس مثال د دې خیرات د پشان دا صفا مینه ګټه دي علی ترابن چې پاغي باندې خاوري پرتی فاسوابه وابلن اوریږي پاغي باندې درون باران فترکه سولدا پس وګرځي غي لرا پاک ساکا لا يقدرون على شيء مما كسبوا اسلاس یې تور نشو په ثواب دا عمل چکړیو والله لا يهدي القوم الكافرين او الله چری توفیق نور کوي داسې قوم کافرانو ته د صحیح لارې ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله او مثال د خرچ داغي کسانو چې خرج کوي مالونه خپل لپاره طلب د رضا د الله وتثبيتا من انفسهم او مضبوطی په دې خرج سره خپل زړونه کما مثل جنتن د دې مثال په شان دی او باغ دی بربوتن په ډیره باندې اصوابها وابلن چوریږي باغی باندې ډیر باران فآتت اکلها ضعفین نو پس راوړي هغه باغ او میوې خپلې دوچندې فلم یصبها وابل فطل کو نرسی هغه تډیر باران نو کافی دا غي د پارا پوارا
والله بما تعملون بصير الله استاسو په عملونو باندې خلیدونکې دی. ایود احدکم آیا خوخه ده دیو تن ستاسو دا خبره ان تکون له جنتن چوی دی د پاره یو باغ من نخیل د کجرونا و اعناب د انګورنا تجری من تحتها الانهار چې بهیږي لاندې داغینه نهرونه له فیها من کل الثمرات چې د پاره په دې باغ کې هر قسم میوې دي. واسوابه الکبر او رسید دتا بډاواله وله ذریه ضعفاء او د پاره اولاد شته دي خو ماشومان دي کمزوري. فاصابها اعصار نورسی دغه باغ ته یو قسم سیله طوفان فيه نار چې باغی کې اثر د اوري فاحترقت نغباغ اسوزی. كذلك يبين الله لكم الآيات دغسی الله بیانی ستاوز د پار آیاتنا مثالنا لعلکم تتفکرون دې د پار چې تاسو پکې غور وکړئ فکر وکړئ. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم خرچو کې د الله په لار کې د پاک هغه مال نه چې تاسو ګټلې په تجارت سره چې هغه ته زکات وي. ومما خرجنا لكم من الارض او دا هغه مال نه هم چې مونږه پیدا کړی ستاسو د پاره د زمکه نه چې هغه ته عشر وي. ولا تيمموا الخبيث او قسم کوي رتی مالتا منه تنفقون چې دا غینه خرج کوي د الله په نوم باندې. ولستم باخذه او حال داوي چې ناخله تاسو دغه سمال د بل چانه الا ان تغمزوا فيه او کچرسترګي پټی کې پاغي باندې. وعلموا پوشه په دې خبره ان الله غنی چې الله به نیاز ده حاجت یې نشته حمید او استایل شوی دی. الشیطان یعدکم الفقر شیطان یری تاسو لرا د فقر نه چې تنگ بشه. ویامرکم بالفحشاء او امر کی تاسو ته په بخل سره چې مالدار بشه. والله یعدکم مغفرة منه الله وعده کی تاسو سره د بخنه د خپل طرف نه چې ګناونه بم او بخم و فضل او د مال ډیرولو چې مال بزیات شي. والله واسع علیم الله به حد فضل والده او پویږي پارس باندې. یؤتی الحکمت من یشاء ورکی الله علم د قران او سنت هغه چا د پارچو غواړي. ومن یؤت الحکمت او چاله چې ورکړې شوې دا د علم حکمت خبرې فقد اوتیا خیرا کثیرا پس ورکړې شه د خیر ډیر. وما یذکر الا اولو الالباب عبرت ناخلی د قران مگر عقل من. وما انفقتم من نفقه هغه چې خرج کوي تاسو سمال خیرات او نظرتم من نظر یا منخت کوي سمنخت چې واجبي. فإن الله يعلم بشک الله پاغي باندې پويږي. وما للظالمين من انصار او نشته د ظالمانو خلق د پاره هیڅوک مددګاران چې داغي په نوم یې ورکي. ان تبدو الصدقات کخکار ورکوي تاسو دا مال د خیراتو فنعما هي دا ډیره بهتر ده. خلق پتنه عبرت واخلی. وان تخفوها او کپټ ورکوي د غمال وتؤتوها الفقراء او رسوي محتاج خلقتا وهو خير لكم
دستاسو د پاره پیدا من ده دریانه به بچه ويكفر عنكم من سيئاتكم او لري بکی الله استاسو نه بعضی گناهونه استاسو والله بما تعملون خبير الله استاسو په ټول عملونو باندې خبردار دی ليس عليك هداهم نشته پتا باندې اے پیغمبر رسول د خلق حق ته ولكن الله يهدي من يشاء لیکن دا د الله کار دی چې رسیا وسوک چواړي حق ته وما تنفقوا من خير فلانفسكم هغه مال چې خرج کوي تاسو که هر څومره نو دا د خپل ځانونو د پاره دی وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او تاسو نه خرج کوئ مال مگر د پاره طلب تر رضا د الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم او هغه چې خرج کوي تاسو مال پوره بدر کړی شي تاسو ته بدلی داغي وانتم لا تظلمون او تاسو سره با کمی او نکړی شي داغي باجر کې للفقراء الذين ورکه محتاج خلقتا دا کسان دي احسرو چې بن کړی شوی دي په سبیل الله الله بلار کې چې علم دی یا جهاد دی لا استطيعون ضربا في الارض دی طاقت نلري چې کسب وکي پزماکه کې يحسبهم الجاهل اغنياء ګمان کوي په دې باندې نا خبره سره چې دا مالدار دي من التعفف زکا چې سوال نه کوي د خلقنا تعرفهم بسیماهم تب پیجن دی لرا په علامو سره په مخونو د دې کې لا يسألون الناس الحافا سوال نه کوي د خلقنا چې خطي ور پوري وما تنفقوا من خير اوغا چې خرج کوي تاسو مال ان الله بي عليم بشکا الله پاغي باندې ډېر خپويږي الذين ينفقون اموالهم هغه کسان چې خرج کوي خپل مالونه بالليل والنهار هر وخت کو شپې او کو ورځوي سرا وعلانيه په هر حال کې کپټي او کخکاری ولهم اجرهم عند ربهم پس د دې لپاره اجر او ثواب د دې د خپل رب سره ولا خوف عليهم نبير پدی باندې ولا هم يحزنون او نبدي غمجن شي الذين ياكلون الربا هغه کسانو چې خوري مال د سود لا يقومون نبا باسی قیامت کې الا کما يقوم الذي مگر پشان د پاسې دو دا غسړي يتخبط الشیطان چرا ورزولي دلر شیطان ګډوډ کړی دلر شیطان من المس دلیوان توبنا ذالک بینهم قالو دا ذکا چوی ودی په دنیا کې انما البيع مثل الربا چې بشکا دا تجارت هم په شان د سود ده وحل الله البيع او حال دا دی چې حلال کړی دی الله تجارت جائز کړی دی او حرم الربا او حرام کړی دی سود ومن جاءه موعظه من ربه پس هغه څوک چې راغی دته نصیحت د خپل ربنا فانتها پس دې منشو د سودنا فله ما سلف پس د دې پر واغه مال وی چې د قرض ورکړي دي وامره الى الله
انورا معامله د الله ته حواله ده. ومن عاد وسوک چې بیا راګرځي سوتا اولئک اصحاب النار، نو دا کسان دوزخیان دي، هم فیها خالدون، دی و په دوزخ کې همیشه یمحق الله الربا، ختمی الله مال د سود، ويربي الصدقات او زیاتی مال د خیراتونو. والله لا يحب كل كفار اثيم، الله محبت نکی د هر یو ناشکر او ګناهګار سره. ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړل، عامل الصالحات او عمل کی صالح، واقام الصلاة او پابند کی د منځو، واتوا الزکات اور کوي زکات او چې د الله حق دی، لهم اجرهم عند ربهم، د دې لپاره ثواب دی د خپل رب سره، ولا خوف علیهم، نبی سیر په دې باندې، ولا هم يحزنون او نبی غمجن شي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ایمان والو یریږئ د الله نه، وذروا ما بقي من الربا، او پریږدئ هغه مال چې پاتې شوی دی په خلقو باندې د سودو. ان کنتم مؤمنین، کچره تاسو یقین کوونکي د الله په حکم باندې. فإن لم تفعلوا، کچره نه پریږدئ، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نو تیار شه یو داسې جنگ ته چې د الله طرف نه وي او د پیغمبر د طرف نه وي. وَإِن تُبْتُمْ کتاس توبه وستا د سودنه، فلکم رؤوس اموالکم، نستاوس د پاره با اصلي مالونه ستاسوي چې ورکړی هم د قرض. لا تظلمون، تاسو به ظلم نه کوئ په هیڅ چا باندې، ولا تظلمون، تاسو باندې به هم ظلم نشي کېدی. فإن كان ذو عسرة، او کچری وی هغه سړی تنگ دس، فنظرة إلى ميسرة، لازم دی پتاسو چې انتظار وکړئ د هغه مالدارۍ ته. وان تصدقوا خير لكم، او که بخنه هم کړه دي تاسو ډیره بهتره ستاسو لپاره. ان کنتم تعلمون، کچری تاسو پوهیږئ د دې په برکت باندې. واتقوا یوما، او یریږئ د عذاب د هغه ورځې نه، ترجعون فيه الى الله، چې واپس وکړئ شئ په هغې کې د الله فیصلې ته. ثم توفى كل نفس ما كسبت، بیا پورا ورکول شي هر یو نفس ته بدله د هغې عمل چې کړی دی. وهم لا یظلمون، او دې سره به نقصان او کمی او نه کړی شي په ثواب کې.